یوه اهمه مسله ده هغه د تکبیراتو ده. تکبیرات شروع کېږي د ورځې د عرفې نه، او عام تکبیر د اکثریتو ته یاد دي، که چا ته یاد نه یادول به لازمي وي، یاد یې کې واجب دي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. زمونږ د پاره د ذوالحجې نهمه ده، یعنې سبا نه بله ورځ نه به دا د سر نه دا تکبیرات دا شروع کېږي. او روژه نیسل د هغې کمې چې ثواب ډېر راغلی زمونږ دپاره، هغه به هم د کمې ورځې نه چې تکبیرات شروع کېږي، د کمې ورځې نه چې تکبیرات شروع کېږي د هغه ورځې به ثواب چې دی تا ته د 2 کالو میلاویږي. بیا دغه تکبیرات چې دی دا یو پیره ویل دا لازم دی، واجب دی، د سړي دپاره تیز ویل لازمي دی. سړی به تیز وی شرمیږي به نه، شرمیږه د ګناه په کار کې، په غیبت کې شرمیږه، چې بل له پوله وی په هغې کې شرمیږه، چې بل له چې دی کیسه روانې په هغې کې شرمیږه، په دې کې مه شرمیږه. نو دی به په تیزه وی. زنانه باندې هم لازمي دي، ښه زنانو ته ووایي، هغې به کور وی او په مزه باندې به وی. ګوره زنانه ټول ستر هر څیز کې د هغې پرده لازمي ده، نو بیا چې ګجوهان ته ځي هلته به پرده لازمي نه وي. خبره داره. نو تکبیرات به سړی په تیزه باندې وي او زنانه به په مزه باندې وي. که دی ځان له مونځ کوي هم به وي، که دی امام پسې مونځ کوي هم به وي، په هر حالت کې به وي. او که دی په بانډه کې مونځ کوي هم به وي، که په هاریه کې مونځ کوي هم به وي. دغه تکبیرات دی: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تعالی خدای پاک د 3 واړو ثواب درکوي. دا مجموعه ده د کلماتو د ابراهیم علیه السلام، دا مجموعه ده د کلماتو د اسماعیل علیه السلام، او دا مجموعه ده د کلماتو د جبرائیل امین علیه السلام. الله رب العزت تر له توفیق راکړي.